بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جان خانی سچرنګ یو کنه تاسو په خدمت کې حاضر دي. نن چې تاسو سره یو دوه ټاپک کور کوم. کرنٹ اپډیټس دي پاغي باندې د امپیکټ اف COVID-19 پاندیمیک او د رشیا اینڈ یوکرین کانفلیکټ په دې کې انټر ریلیټډ ریزنز دي ایشوز سو هیسټوریکل کانټیکسټ هم دي. خو تاسو سره تقریبا د 2020 نواله ته 2022 پورې د کرنٹ ان شاء الله انفارمیشن شیر کوم. په دې باندې تاسو فردر ریسرچ وکړئ د کې زه د ډاکټر روبرت میلون انوینټر mRNA ویکسین هغه خبرې دي. ډاکټر پیټر میکولا ون اف د لیډینګ ساينټست او میډیکل ایکسپرټس لري او کریډنشل لري ډیر زیات. د سره ډاکټر اسټریډ چې کوم د UN او WHO ایکسپرټس لري او انټرنیشنل ریناون ساينټست هم ده. او بل اخره کې زه جورج فریډمن دا غي هنګریان US بون US چې کوم جیوپولیټیکل فورکاسټر دی او سټریټیجیک on political affairs دی. د دې وتا سره شیر کوم. خو زه خبرې دې ته راځم چې کوم د COVID-19 امپیکټ دا ډاکټر روبرت میلون او ډاکټر پیټر میکولا پرون په رپورت کې کوم شایع کړی دی هغه ډیر فکرمند دی. الارمینګ نیوز دی ولې چې دا زونه په ویکسین کې دی او د ویکسین کمپنی کوي نو دا زمونږ د ستاسو د ټولو لپاره ار یو ویکسین کې احتیاط هیلث سیفټي وته لپاره کول پکار دی. دا FDA ریلیز کړ ډاکومېنټیشن په ویکسین باندې. د ویکسین چې کوم ډیټا رااله د فایزر هغه کې ایڈورس ریاکشن انجریز دومره زیات دغه چې ډاکټر پیټر میکولا او ډاکټر روبرت میلون چې کوم خبرې وکړو په دې باندې هغه موږ ته مخې تراله هغه فکرمندې دی ولې چې دی وای چې ډاکټر میلون calls out the CDC for scientific fraud and criminal activity for willfully withholding data that resulted in harm and deaths. The CDC is spreading medical misinformation. We are completely vindicated. They are hiding the data. اوس چې کوم ریلیز کړ دا به دي تقریبا کم سالور 15 کا ډاکومېنټس دي په 50000 پاسه ډاکومېنټس په منتلی د عدالت د حکم مطابق به شیر کوي او دا به ریلیز کوي. دا ولنې فیز شیر شو دا دغه انفارمیشن دي چې 20 نه 22 پورې چې کوم دی د CDC Center for Disease Control and Prevention scientific fraud کوي او a political او organization دی او mainstream media او CDC Misinformation اوس پورې پاندیمیک کې کړي د یوکرین او د رشیا او د کانفلیکټ د نور انفارمیشن کې به سره ریلیز کیږي. د سره دی tons of information intentionally withheld کړو هغه نو شیر کړي. د سره not serving its function د دې چې کوم function د purpose دی هغه نه کوي او against د سچای دی ادي لګیا دي. criminal acts پکې legal consequences for the government اوس دي چې د پاسه د خلاف پکې سونه کیږي انویسټیګیشن بکیږي نو هغه امپلویز چې کوم کسان دي سره کارونه کوي اوس ته فیصله وکي چې either they choose as a defendant or witness. بل ایریا کنسرن دا چې FDA او Pfizer ویکسین چې کوم دا are being sued دا د کمپنی سو کوي آی باندې کیسونه روان دي ولې چې دی ور reluctant to release data on biological product. په دې biological product باندې دی دا ډیټا ولې نه ریلیز کول ولې ساره کړی دومره په دې باندې will be extensively investigated. دی باندې انویسټیګیشن روان دي او هغه بکیږي. د سره تاسو سره ډاکټر اسټریک بارک خبر او کوم چې کوم د UN او میډیکل ایکسپرټ دا غوي چې د یو شارټ ویډیو کلیپ کې چې دا ډیر الارمینګ نیوز را روان دي چې ګلوبل اکورډ WHO پلانینګ کوي او امپلیمنٹ کوي یو کنسټیټیوشن په ټول ملکونو باندې. دا د نیو ټریټی دا چې کوم ولیکل شي دا یو انټرنیشنل انسټرومنت د پاندیمیک او پریپیرډنس او ریسپانس او هغه به اډاپټ کی member سټیټونه نور ملکونه چې ساين کې هغه به دای پابندي بیا دا او د دې قانون به باندې غالب راځي بیا هغه به یو پریزیډنس اوور ایچ کنټری کنسټیټیوشن په یو نیچرل ډیزاستر یا پاندیمیک کې بداوي. in other words WHO چې دا هغه ډیکټیټ کوي با ریکمند کوي بنا د دې لپاره دا one world governance جوړولو لپاره اختیار کولو لپاره فل د دې تاسو ویډیو rumble.com باندې کتی شه او د سره کزه تاسو سره د خبره جوین کم چې کوم په دې پاندیمیک د کرایمز اگینست هیومانیټی دی چې په یوکرین کې وشو او ظلم ستم روان دي په فلسطین کې کرایم اگینست هیومانیټی اسرائیل چې کم کوي دا امنیسټي انټرنیشنل وای چې انټرنیشنل کرمینل کورټ ته بوتل پکار دي. annexation of land دا غیز مکیونه ول شو دا غیز سره کم ظلم کیږي کم مرګونه روان دي دا یا کالو کې او دلته په ورځو کې دومره سپورټ چې تر سټینګر میزایل اسلحه او دومره سانکشن د روس خلاف د یوکرین د لپاره نو دا کم د UN چارټر د انساني حقوق دي چې هغه سره په بیا کال کې دومره ونشو او د سره په ورځو کې کیږي دا ټول د یوکرین کې چې کم روان دي نو د دې باندې کې یو بل خبره مخکې راځي. جورج فریډمن چې کم دی دا ون اف د ایکسپرټ سړی د په څنګه مته وي دا with the US involvement په چې کم جنگونو کې اوول وار 1 2 او کولډ وار کې هغه سره پاره چې د ریلیشنشپ د جرمني او رشیا مسکه چې کوم په دې کې ولې چې دا د اونلی پاور دی چې کم US ته تھرټ لري شي په دې کې
which come the cutting Russia and Germany of each other. دا کټ کوي چې د دواړو یو بل نه کټ کړي شي. یوکرین چې دا جیو پولیټیکلی کروشلی دی او څنګه چې پاکستان یو مین رول د جیو پولیټیکل او جیوګرافیکلی لري نو فار رشیا د سټیټس اف یوکرین پوزس ان ایگزیسټنشل ثریټ ایته خطر او ثریټ څنګه چې ایوي د کې بایولوژیکل ویپنز او نور سیزونه کم یادول چاغي ته خطر ده دینه نیوکلیئر او د یو اس از ان د پروسس اف بیلډینګ ا کوردن سکیورټي بیلټ دی یو سکیورټي بیلټ جوړول پدې کې چې د دواړه جرمني او د رشیا یو بل نه کټ کړی شي. په دې باره کې د اپډیټس دي د امریکا سره شیر کړل. استریلیان هیلث ډپارټمنټ چې پدې کې لاسوي چاغي مو چې د ویکسین مایکارډایټس تاغ زیات شو سټیټونه ولی ریلیکس کوي پاندیمیک پالیسی ولی ریډیوس کړه او نورم فالو کوي. د فلوریډا مثال دی چې یو پاندیمیک داسې پالیسی لګولې نه و هغه ټیک دی پالیسی اکونومیکلی سټیبل دي. زموږ کسان تم په دې ریسرچ کولی او فردر کورکشنل سټریټجی طرف ته توجه ورکول پکار دي چې هغه زموږ د ټولو د خیر خوایي لپاره او حفاظت لپاره وي. امید لرم دا تاسو نور سره شیر کې او دا انفارمیشن چې د کې ریسرچ وکړي اکیډمیکلی او خپل هیلث اتھارټي سره هغه شیر کې. دعاګانو کې ساتي. الله پامان.